الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقال تعالى وعلم آدم الأسماء كلها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا 7 واضربوهم إذا بلغوا 10. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت معلما. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. قابل احترام علماء کرام دغه عصري او د دینی دغه دوړو ادارو روان زمون د ختم نبوت تخبیر تحصیل جنرل سیکرٹری حضرت مولانا عمران سے حضرت مولانا ساجد سے جناب فضل واحد مجاہد سے او نور قابل احترام مسلمانانو عصری ادارہ کی عزت تراجم یو کہ دغه عصری ادارے داغی مشری دا علماء کرام کئی او زمون دا استاذ دا دی مسلمانانو دا بچو دا عصری علوم دا حصول سرسلام دی میڈیا باندی او پراپیگنڈا بکی دا خود میڈیا سسرائی دا سمجھدا دا علماء اختیار کی نو کاغا پرنٹ میڈیا ہوا کہ الیکٹرانک میڈیا ہوا البتہ اس دا سوشل میڈیا پر ذریعہ باندی دا غیسن سے جوابات کی هغه بدی دا خبره کوله چې دا علماء کرام او دا طلبه او دا دینی مدارس دا د ترقی په لار کې یو رکاوټ ګرځېدلې دي او دا د سکول او د کالج او د عصري تعلیمی ادارو دا خلق د دې مخالف دي. دا بالکل بی بنیاد خبره و چون کې د علماء سره د میډیا په لار باندې داسې سمونه چې د دې خبرو جوابات کړي. دین اسلام او علماء کرام هغه مسلمانانو ته د دې خبرې ترغیب ورکړي چې تاسو دې په دې عصري علومو کې هم د اغیارو په مقابله کې د تاسو مضبوط یې واعدوا لهم ما استطعتم من قوه. قرآن پاک کې الله فرمایي چې د دشمن مقابله کې تاسو قوت حاصل کړئ. دا د قرآن پاک اعجاز دی چې دا څه ټکی استعمال کړي چې د قیامت پورې په هر شعبه د مسلمانانو باندې دا پټ کیږي او حضور مبارک بیا د هغې تشریح کړې ده. نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام کلام هم د فصاحت او د بلاغت قرآن پسې دویمه درجه ده. د هغې حضور مبارک د دې قوت تشریح کړی دی وایي الا وهو الرمی. دې ته ګزار ویلی کېږي چې دشمن درنه مقابله کې وړاندې نشي د هغه د رانیو کوشش وکړه. که دی چېرته کې تا سره میدان جنگ کې مخې ته راځي نو چې دا کومه وسله د هغه سره ده چې د هغې نه مضبوط مسلح دی. که دی چېرته کې ستا په تهذیب او په ثقافت باندې حمله اور کېږي په سیاسي میدان کې نو چې تا سره خپل اسلامی قیادت موجودی چې دا غیر تعاقب کولای شي. کده د تحریر او د تصنیف په انداز کې د میډیا په انداز کې د چې کوم دینو اثر انداز کیږي او د اسلام د یو وحشت نه ډک صورت او شکل دنیا ته وړاندې کوي نو چې ته په هغه لاین کې دا غیر مقابله کولای شي. وقعدوا لهم كل مرصد. الله وایي چې ګوره په یو لار درنه دا خلک مخکې نشي. کده ساينس او د ټیکنالوژي کده عصری علوم او د ادارو سره د هغې تعلقي کده هرې خبرې سره تعلقي چې مسلمان دی د هغې نه په دې کې وړاندې. په دې وجه باندې ابن عربي رحمه الله شارح د بخاري دی هغه وایي ما به د اهم کارونو باندې سوچ کو نو وایي زه په دې نتیجه باندې ورسېدم چې دنیا کې د درس او د تدریس د تعلیم او د تعلم د زده کړې او د ښودنې د دې کار کوم اهمیت زما ذهن ته راغی. د ټولو نه اولنی انسان باندې ما سوچ وکړ د حضرت آدم علیه السلام متعلق. نو د هغه متعلق الله قرآن کې فرمایي وعلم آدم الاسماء. آغاز او ابتدا که د هغه د تعریف نه شوې ده نو هغه دا دی چې الله وایي زه معلم ما او دی مې شاګرد ما ورته دا هر څه ښودلي دي. په حیثیت د معلم هغه ته ما ښودنه کړې ده او بیا مې هغه له په جنت کې یو کلاس مقرر کړ. آدم علیه السلام ته وی چې اوس په دې هر څه دا پرښتې پویه کوه
نو د دې تعلیم او د تعلم د دې ابتداء او آغاز دا الله د دنیا نه د جنت نه کړي د ازل نه خبر را روانه ده چې حضرت موسی علیه دا حضرت آدم علیه السلام تمام فرښتو ته الاسماء راغلي دي او علماء کرام فرمایي چې دې کې د عصر علوم ته اشاره ده چې دا هغه وخت او د زمانه سره موافق کوي خبرې وي دي هر څه باندې حضرت آدم علیه السلام پوی او فرښتې په پوی کولې دا دغه د خلافت او د دنیا د مشرۍ د پاره چې کوم دی معیار او د فضیلت وړ ګرځیدل دي چې دغه خبرو زدکړه فرښتو ته حاصله ده او حضرت آدم علیه السلام په هغه باندې پوی او زمونږ حضرت شیخ حسن جان صاحب رحمه الله چې دا یو ډیر عظیم انسان د ډیر لوی علم خاوند تیر شوی دی هغه به وی حضور مبارک فرمایل چې کان آدم یتکلم ب7000 لغه چې حضرت آدم علیه السلام په 2000 لغت باندې خبرې کولې او مولانا سنجان صاحب رحمه الله کې 2800 جبه راځي دي نو حضرت آدم علیه السلام ته چې کومه جبه ستوي نو محترم عزیزانو اوس لا د اغي نیمه ته چې درېمه حساب لا موږ نه پوره کړی نو ته د یوې جبه د انګریزي د زده د پاره صبر حصول کې دا غي د پاره صبر ته ګدو چې کوم دې سیب کې دا حضرت آدم علیه السلام ته ټول زدوي په دې وجه باندې چې دنیا کې ایجادات کړي دي نو دا محترم عزیزانو د قران کې موږ تاسو مطالعه وکړو دا تمام انبیاء کرامو کړي دي نن کتا سره یاره دا چې په بحیر عرب کې د امریکای بحری بیړه ولاړه ده نو یو سړی وی او یا خو بیړه ده خو تمام رپورټ دی 2.5 جاسوس چې کوم دی پاغي باندې اټ ټایم لانډینګ کوي نو دا دومره لوی شی را خطا کړی دی نو ما ورته پاغي په 2.5 جاسوس کینی چې کومه بحری بیړه د ټولو نه اول دنیا کې ایجاد کړی دا دا خو آدم ثانی کړي حضرت نوح علیه السلام واصنع الفلك باعیننا ووحینا الله ما ورته حکم وکړي چې سیلاب نه دفاع صورت او ذریعہ چې دا په بحری بیړې په شکل کیږي نو حضرت نوح علیه السلام هغه تیار کړه او دا رنګ د تمامي دنیا کې څومره سناور دي یو نر او یو ماده د پاره پاغي کې باقاعده کلاسونه ساس کړیو او هغه ته چې کوم دی وری خو دي دا څومره سناور کې موت تخکاری او کس ناراضي دای په بحری بیړه کې چې کوم دی صاحب د ځان سره سي کړی دي نو په دې وجه باندې محترم معززانو نن کستا د یو بچی د کالج نه د وته یادارنګ چې کوم دی په ټریټست کې د کامیابی لپاره د ټولو نه لویه کامیابی او سره دا غني چې داغه بچي میډیکل ته لړشي داغه بچي سمشي میډیکل ته لړشي چې دا هغه نه پاتې شي چې بیا انجینیرینګ ته لړشي راشه د میډیکل او د طب په شعبه ناکام کړي د حضرت عیسی علیه السلام زمانه و داغه سلور معجزې قران ذکر کړی دي یو معجزه پاغي کې دا و چې انی ابرئ الاکمه والابرص دا عروج ته رسیدلی انتها ته رسیدلی شیخ دومره ماهرین د طب ماهرینو لیکن د دو بیمارانو علاج هغه ټیم کې چا سره نه دا سه لیبارټری نه وي دا سه چې کوم دی د سرجیکل سنټر نه وي چې دا هغه خبرو بچ کوم دی پکې علاج شوی وي یو دا چې یو بچی با د مور نړود پیدا شو د امرز علاج ور سره نه نو تفسیر جلالین لیکي وي هما دا اني اعيا الاطباء دا ډول داسې بیماری وي د چې کوم دی سه د هر څه د هغه زماني طبيبان استړي کړیو 50,000 مریضان دا به عیسی علیه السلام ته د ورځې یومیه او درول هغه فیچو کو دا ټول د چاپلار مقتداس یو کلینیک د ډاکټر نشي کوله چې د په ټول عمر کې 50,000 مریضان کړي نو کله طب او د میډیکل شعبې ته زی دا د قران چې کوم دینو اشارات او د نصوص باندې دا خبره ثابت دي د حضرت عیسی علیه السلام نه لوی چې کوم دی محترم محسنو لوی سرجن او دا رنګ داغه د لوی فزیشن په دنیا کې بل نه تیر شوی په دې وجه باندې قران دا دغه په معجزاتو کې چې کوم دی سه بیان وکړ نو محترم محسنو کومګه او تاسو کله اوس په دې څومره کاریګری دا نن کله نواز شریف سټیل ملي دی یا بل څه دی دا صنعت په حضرت داوود علیه السلام کولو کړی دی په دنیا کې نو قران پاک دا غي د چې کوم دې سیب تاسو اشارات باندې دا خبره را معلومول شي په دې وجه باندې محترم عیسانو حضور مبارک په فرمایل سب دنیا ته به حیثیت د معلم راغلی نو د علماء کرامو ذمہ داری دا نن کومګه علماء کرام د بازي ادارو متعلق څه خبرې کوي نو دا د انګریزي یا دا د کیمستري یا دا د فزکس دا د غي پسدک باندې رد نه خو علماء کرام د دې خبرې چې کوم دې فکر ورسره چې د انګریزي پسدک کې د انګریز تهذیب چرته کې قبول نه کیسه چې تهذیب دې د مسلمانی چې یې مسلمان او بهترین ډاکټر به یې مسلمان او قسم دې هغه ورځ یو میاش به کیږي دا هلته کې یو غریب سړی دا هغه بچی درځو خلداس یو ورکوټه ماشوم امتحان هم شروع په سکول کې نه دا
نیر باندې هغه لاس خو چې ورولي هغه کس ناستو ټیمه کې دی نو خسرې د اکثر ول خلک ورشي بعض ډاکټر له چور شنه پیرودونه شروع نو سره ډاکټر بتا دا وایي یار مال 40000 راکه 50000 را لکه ته 200 ورکه او کار به برابر شي ډېرې خبرې خو ډاکټر له تلو د دې وجه نه پاتې دي نو هغه الګ له غلاس چې کم دی وای دا کلیک شوی دی او دا غي نه ولا هغه پلیستر تو چې هغه پلیستر ته تو کا پلار ما ته په سبب مولوی صاحب دا غلاس دړ کو وای ما مردان ته چې کم دی نو یو ارتوپیډک سرجن لور وست وای هغه بار ایکس ری نو لګلم ایکس ری مې بار ځای کې وکړه دا غي مې خپل پیسې ورکړي بیا دا پټي وای بیا هغه ایکس ری چوک ته ماته وی چې لاس بالکل ټیک ورغله صحیح دی البته د دغه تلک سخت او کړو دا پلیستر ته لک سخت او کړو نو دا دړې په دی وجه کو دا ته وای د ولي سخت او کړو په دې پایارو کې په دې سړي باندې او نو هغه دې 3.5 دا پلیستر د تاول وخیستې دي او دا رنګ ایکس ری خپل کړی دا بره په وته لیکلیو وای تش د دې دوه خبرو 2.5 روپۍ ته فیس واخیسته ما ته وی قسم دې ما 3 روپۍ پر دای په جیب کې وړې د ځان سره چا دې قرض واخیستې نو ما ورته وی دی استاد وی چې باغې فایارو کا ولیکن دغه د میډیکل د شعبې د اوته د خود مسلمانۍ زده کړې نه نصیب چې محترم عزیزانو زمونږ د علماو کوشش دی چې یو استاد بچی ډاکټر هم شي خو چې د معاشرې یو بهترین انسان وي د یو بهترین مسلمان وي دا څنګه نه چې سرمایه وي نن البیرونی څوک دی دا مسلمان نه دی نن چې کوم دی نو محتاجو اسلاف سے میراث پائی تھی سریا نے زمین پر آسمان سے ہم کو دے مارا دا اغي انګلیسي ته ترانسلیټ کړی دی او نن پتا باندې حکمرانی کوي نو دا ست خبره کمزوري ده په حیثیت د لیکچرر او د پروفیسور راغلی ما او امدقه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طرز تعلیمو شیخ عبد الفتاح ابو غده رحمه الله تعلیم او دغه اسلوب تعلیم هغه په داسې انداز باندې چې هغه د عربو دنیا ځان پسې روانه کړه ابو هغه معلم په خپل بچی خپکیږي خو د حضور مبارک د زمانه خلک دا په خپل اولاد نه دي خپه شوي دا جمدی خخ کړی دي اوس مکه معظمه کې هغه ځای چې کوم نه دقه شان ته ډاګه پرته ده چې کوم ځای کې باغی خپل بچی جمدی ورخ خول سي هغه شته حرم سره نږدې دی هغه ځای نو په دې وجه باندې محترم عزیزانو هغه معاشره نبی علیہ السلام راغی او داغه د تعلیمات او د تربیت اثر بیا داو چې د یو لاک سریری سره صحابه کرامو هغه جماعت پکې تیار کړ چې بیا په جنگ یرموک کې اوه کسان شهیدان کیږي یو وای دا جام دل ورکه د تند په حالت کې چغوي بل وای دل ورکه بل وای دل ورکه اوه واړه ته شهیدان شو لیکن جام د جام وروړو کی سره غشان ته ډک پاتې شسه دا ایثار او همدردی پکې پیدا کړه دی بیا بیمار علالای نسه دی چې کوم دی محترم عیسانو چې د مسلمانی ستکلنو دی ډاکټر می دی بهترین مسلمان می دی انجینیر می دی بهترین مسلمان می د دغه خبرو د حصول لپاره د داسې ادارو انتخاب پکار دی چې ال تستاد بچی د هغه چې کوم دی د عصري تعلیم د حصول سره سره داغه چې کوم دی دینی تربیت چې کوم دی سیب همشي ځکه محترم عیسانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای مروا صبيانكم بالصلاه اذا بلغوا 7 چې دا بچی دی د وو کالو شو د حکم کوي چې بچی جمعه د مخ کې شه بچی سپاره والا دله چې کوم دی تربیت د جمعه ورکوا وسربوه اذا بلغوا 10 او چې کله دا بچی له سکالو ته ورسید نبی علیہ السلام وی بیا د پلار دله گزار ورکړي کړي د جمعه عادت نشه محترم عزیزانو زمونږ د احناف د مسلک مطابق مفتابهی قول دادي چې 15 کاله کې دا بچي بلوغ درسي دې د مخ کې کدا بچي وفات شي او د ټول عمر منځونه نه کړي قسم دې کې قبر کې د خدای دا ته پوس کې چې تا منځول نه کړي سي نه د آخرت کې کیږي خو دې پلار ته وایي چې د لاسو کالو شو دې منځ نه کوي تی وخه پلار ته دا حکم ولې کوي وایي ځکه دا د بچي د تربیت مقام دی دا دغه د زده کړې مقام دی کدی ټیم کې د لاسو کالو پورې دی د جمعه حادثه نو اخواته کې 50 پته یا اتیا کال ژوند او ژوندۍ بیا به د سره د جمعه سره لګیدلې که په دغه ټیم کې دی چې کوم دی تا په کوم انداز کې روان ک محترم معززانو نه دی بیا په هغه انداز کې چې کوم دی سیب روانيږي مخکې به مونږ اکثر د خلکو ته وي اوس چې راشي به ګوره د علماو یا دارنګ د مذهبي خلکو د دې مرسته او ملګرتیا اباځي کسان وي مړ وي پتی کلاس کې کوم چاله دی وټ ورک اوس راشه یو های سکول کې ته پوښتنه کوي یو ماستر نه یا که تاسو کې څوک ماستران نستی چې ستا هر های سکول او میډل سکول ته چټای را لیکرانه لې چې د دې یکم د پس باغه لکانو له داخلي ورکوي چې د حیا په لباس کې نه راځي د مسلمانۍ په لباس کې نه د پښتون په لباس کې نه چې د پینټ شرټ کې د انګريز لباس کې راځي الله داخله ورغله اوس په دې منطق مونږ نه پیګو چې دا انګریزي په پرتګ کې نه زده کیږي دا میتس په کې نه زده کیږي
دا پیسې مو په دا ټول ارزه په پرتو کې یاد کړو مخې تم لمن بو شاته هم لمن بو ځکه دا لمن دې ته پښتانه چې کوم دی حیا وای مونږ چې د بیزتۍ نه چرته کې تعبیر کو یو سړی وای چې پلاني زما بیزتی وکړو خلک سوي یاره وای پټک مجلس کې لمن رمن واړول نو لمن لر کول دا خو مونږ بیزتی ستا د بچینا نن ستا صوبایي وزیر تعلیم مخې ته لمن هم لر کوي شاته لمن هم لر کوي بچی دې د هر طرف نه بیزته کوي ته په دې باندې چې کوم دی پچرت کې سي نو نن ستا تمام تعلیمي ادارو ته چټای رالی نو چې ته په دغه دوران کې چې زما بچي د غریب بچي روان دي سکول ته پرایمري سکول ته زی میډل ته زی او داغه د دې ټیم نه چې کوم دی په پینټ شرټ کې داغه تربیت وشو نو سبا به د حیا لباس چرته واچي شي دی بیا د حیا لباس نشي دی خو د حیا لباس لا اچي چې د مفتی اسماعیل صاحب سره داغه تربیت شوی شي نو محترم معززانو مقصد د خبرې دا دی چې د علماء کرام کوشش تا کوي چې تاسو بچو له بهترین تعلیم دنیاوی تعلیم هم چې کوم دی په بهترین انداز کې ورلور کوي خو لیکن چې د هغه نه په مسلمانی چې کوم دی سیب یې نشي مسلمانی دا هغه نه چې کوم دی سیب په دې باندې پاتې نشي دا د اولاد چې کوم دی حق دی او دا د والدینو فریضه ده نو که چرته کې والدین دوی په دې خپل فریضه کې کوتاهي کوي نو اولاد د حق نه محروم کړي دغه بچی چې سبا غټ شي چې دغه دینی تربیت په ماشوموالي کې اونشه نو دی به سبا بیا پلار نه پیژني شي دی به بیا مور نه پیژني دی به بیا چې کوم دی مشر نه پیژني دی به کشر نه پیژني مولانا ادریس صاحب به فرمایل هغه به وی د چارسده کې یو خانو یو زوی یو سکول کې داخل کړو نو هغه ډیر زیات پیسونه ډیر لوی چې کوم دی د هغه اخراجات وي ما ورته وی چې دا ولې وی چې ډیر لوی سہولیات ورکړي دي دی په کمره کې چې کوم دی نو په کرسۍ او په بنچ باندې ناستي اول ته ورته بټن لګولي که د اوبو ضرورت نو بس پاسینه هلته کې په بټن باندې زور وکړي او یا چې کوم دی هغه ځای نه اواز ورکړي که بجلي نه یا هغه شی کار نه کوي نو کلاس 4 ورله هغه ځای ته چې کوم دی صاحب اوبه را رسوي نو هغه وی په بل کال کې را سره ملو شو چې مولوي صاحب بچی مې تیریسته دی اوس وایي ما وی چې دا ولې وایي چې دا خو دغه تربیت شو بیا په کور کې ناستو ماله به چې غلا کړ چې اوبه راواله پلاره ځکه دا 40 زده کړی وکړه چې بس د پاسې باندې خو چغه به واخلي نو وایي زه به ناستو ماله به چې غلا کړه مشر ورور له به چې ورکړه نو دی خو ماشوم دی خو چې ته په کوم انداز باندې روانې دی قصې روانې نو که په دغه انداز دی ورله تربیت وکړو نو په دې وجه باندې محترم معززانو د دې خپل اولاد د عصري علوم دا چې کوم دی په داسې ادارو کې په حاصل کوي محترم معززانو چې هلته کې کم از کم مشري دا چې کوم دی نو د علماوي د مذهبي خلکوي د دیندارو خلکوي نو ستا دا بچی به د عصري علومو د تعلیم او د حصول سره سره دا به چې کوم دی یو بهترین مسلمانی دی که سبا غټ شي دی به پلار پیژني دی به چې کوم دی د پلار حق پیژني دا هغه زوی غټ افسر دی او د هغې نه مخکې ما ته صفت کوو یاره مولوي صاحب دا زما دا زوی چې دی دا په ډي ایم جي ګروپ کې دی او دا ډي ایم جي ګروپ والا افسر دی نو له زه هغه سره قسم دی دا دا بالکل چې شمدید واقعه ده او دارنګې هغه زوی راووته هغه پسې خبره د دې پلار څه خبره ورته چا کړې وه د هغه په طبیعت لږه ښه نه ولګېدلې چې راغی ودرېد په دې تشو لاس کېښودل او د پلار ته دومره خبرې وکړې چې داسې د یو سکول پرنسپل خپل کلاس پورته نشي کولی شي دومره خبرې ورته وکړې دومره به ما وې هغه د دې اجرې نوکر ته هم نه کړي نو چې کله هغه لاړ نو ما ورته وویل چې حاجي صاحب خفه کېږم تعلیم او خرچې دې په ډېرې کړي دي خو دغې تعلیم هغه ته ستا مقام ونه پوهېږي ته ونه پېژني یعنی کم از کم لږ ځان له تا ته ځان له خبرې نه وي پکار خو زه در سره ناست وم پکار دا ده چې هغه دا وایي چې یو مېلمه مې پلار سره ناست یم ته به زما مخکې نه بېزته کولې نو په دې وجه باندې ما ورته ویل ټیک ده چې لوی افسر شه ګاډی به م ورسره وي هر څه به ورسره وي خو ستا مقام یې ونه پېژنده په دې وجه باندې علما کرام دې چېرته خفه دي خو چې دیني تربیت دې ورله کړې نو بیا به د دغې دیني تربیت والا بچی په مزه باندې خبره کوي چې چېرته دا پلار یا دا مور مې خفه نه شي دغه فرق به پکې محسوسوئ نو انشاءالله تعالی چې تاسو د دې خپلو بچو ربط او تعلق دا د داسې ادارو سره قایم کړئ انشاءالله تعالی چې دغه بچی به د دنیا کې په کار باندې راځي او دارنګې چې کوم دی د آخرت د خوشحالو سبب او ذریعه چې کوم